بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. ډیر داسې ګناهونه دي چې الله رب العالمین د هغې سزا انسان له په قیامت کې ورکوي، لیکن داسې ګناهونه هم شته چې د هغې سزا الله رب العالمین انسان له په دنیا کې ورکوي، او د هغې سزاګانو نه یوه سزا چې الله رب العالمین دنیا کې انسان له ورکوي هغه ګناه دروغ ویل دي، چې انسان دروغ ووایي او انسان د دروغو خبرې وکړي د دې دپاره چې خلک وخندي او یا قصدا او عمدا هغه دروغ وایي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ویل للذي یحدث، هلاکت دی یا ویل د جهنم هغه کنده د هغې دپاره ده د هغه چا دپاره چې خبرې کوي او په خبرو کې دروغ وایي، د دې دپاره چې لیضحک القوم، د دې دپاره دروغ وایي چې هغه قوم او خلک وخندي. ویل له ویل له، نو د دپاره هلاکت دی، د ده دپاره هلاکت دی. او یو معنی دا هم کېدلی شي چې د دې هلاکت نه مقصود هغه ویل چې په جهنم کې کنده ده هغه د ده دپاره ده. هر هغه څوک چې هغه دروغ وایي د دې دپاره چې خلک وخندي، د دې دپاره چې قصدا دروغ وایي د یو څه هدف دپاره، نو الله رب العالمین د دغسې خلکو دپاره هلاکت لیکلی دی، او یا د دغسې خلکو لپاره د جهنم هغه کنده ویل چې کوم دی هغې ورته لیکلې ده. که نن سبا موږ او تاسو سوچ وکړو چې موږ عام خلک څومره په دې ګناه کې پراته یو چې یو خلک د سټیج ډرامو والا چې هغوی سټیج ته ختلي او دروغ وایي، خلک خندي، د ځان نه جوړې شوې دروغ قصې کوي، او افسوس هغه خلکو ته هغه قوم ته چې په ګنټو باندې هغوی ناستي دا دروغ اوري او دغې دروغو ته یې خاندي او یا دغې دروغو ته یې غوږ نیولی او یا دغه دروغ وایي. الله رب العالمین ته زموږ او ستاسو ورتګ دی د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې احادیثو باندې موږ او تاسو باید عمل وکړو او دې نه ځان خبر کړو. بلکې د مؤمن مثال چې کوم دی هغه ښایسته دی. د مؤمن مثال د شاتو د مچۍ په رنګه دی چې ښایسته او پاک شی نه خوري او ښایسته او پاک شی نه ورکوي خلکو ته. مؤمن له دغسې ښایسته مثال ورکړی شوی دی. موږ باید دغسې ښایسته مثالونو کې ذکر وکړو، فکر وکړو، دغسې ښایسته مثالونو باندې ځان ښایسته کړو. د شاتو د مچۍ برنګه چې هغه د ګلانو چې کوم عصیر او کوم جوس او رس دی هغه سکي، هغه راټولوي او د هغې بدله کې هغه خلکو له شات او ښایسته دغه ورکوي. نه مؤمن باید ښایسته خبرې واوري، پاکې خبرې واوري، ښایسته د رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې واوري او دغه ښایسته خبرې خلکو ته ورسوي. نه دا چې هغه دروغ وایي، نه دا چې هغه دروغ جوړ کړي او هغه خلکو ته هم بیا هغسې ورسوي. نو دې نه ځان ساتل پکار دي. الله رب العالمین د موږ او تاسو جهنم د کندو نه وساتي. الله رب العالمین د موږ او تاسو دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. وصلی الله علی النبي محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.